ورد بسم الله الرحمن الرحيم. والمشترك وهو ما اشترك فيه معان أو أسام لا على سبيل الانتزام، وحكمه التوقف فيه بشرط التأمل ليترجح بعض وجوهه. مولوی صاحب دا څلورم باس ته تقسیم ثانی نه. اول باس پدې کو چې دا تقسیم پڅ کې دی، موږ دا تقسیم د لفظ تقسیم دی په اعتبار د وضع سره، او به موږ پدې کې څلور اقسام دي: خاص، عام، مشترک، مؤول، او داغو ترمنځ یې وجه حصر ویلې و. دیم د باس کې د خاص تعریف وکړلو دوه تعریفونه: كل لفظ وزيال معنى معلوم على الانفراد، او یا كل اسم وزيال مسمى معلوم على الانفراد. به تقسیم د خاص وکړو درې اقسام: د خاص الفرد، خاص النوع، او خاص الجنس. ابه موږ مثالونه بیان کړ، اخیره کې موږ حکم بیان کو چې خاص په خپل مخصوص کې قطعی و قطعی. به دریم نمبر د عام تعریف وکړلو، د عام باس وکړو دریم باس. نو عام تعریف: كل لفظ ينتظم جمعا من المسميات لفظا او معنا. او دویم نمبر تقسیم د عام وکړلو، دا شی نه بسر بیا دا وی چې وستوي ما چې عام په دوه قسمه معنی دي: مخصوص منه البعض، غیر مخصوص منه البعض. مخصوص منه البعض د بار مثال سره، غیر مخصوص منه البعض سے مثال لے. لکه مثال اقتل المشرکین الا اهل ذمه، دا د مخصوص منه البعض مثال لے. او غیر مخصوص منه البعض اقتل المشرکین بس الا اهل ذمه اور سونه. نو به د مخصوص غیر مخصوص منه البعض حکم دار د احناف په نسبت جدابا په خپل افراد کې به عام قطعی وي، او کوم چې مخصوص منه البعض دی د جمهور احناف رایدار ک مخصص پکې معلوم وي او که مجهول وي، عام به خپل بقایا افراد کې ظنی وي. بس همدا خبره یاد وکړه. موږ لیکل کوم دومره لیکلي ده. نن د مشترک بیان کو دي کې هم څلور باسه کو: تعریف د مشترک، او دویم نمبر تقسیم د مشترک، او مثالونه او حکم. تعریف، تقسیم، مثالونه، حکم. نو اوري والمشترک. مشترک نه مراد مشترک فيه ده، او مشترک په لغت کې اشتراک نه دی، اشتراک شریکوالی ته ویل کی. اصطلاحي تعریف ور مصنف کړي: وهو ما اشترك فيه معان او اسام لا على سبيل الانتظام. وهو ما دا غلفظ ته ویل کیږي، دا یو جو شخد درې اجزا په تعریف کې دي. هغه لفظ ته ویل کیږي اشترك فيه معان او اسام، چې شریک شوی په دغه لفظ کې معنی شریک شوی، او اسام معنی معنا مفهومات په کې شریک شوی. ما هغه څوک چې په ذهن کې موجود وي او خارج کې وجود نه لري. او اسام یا په کې مدلولات شریک شوی، دلالتونه الدلالات کا معنی معنا مدلولات او مفهومات. اسامین معنا دلالت کون کی یعنی څوک چې خارج کې وجود لري. دویم جو شو لا علی سبیل الانتظام، او دا اشتراک پکې په طریقې د انتظام نه. دا دریم جو شو او هو ما په منزله د جنس او هغه لفظ ته ویل کېږي، دا په منزله د جنس دی. خاص تم شامل له عام تم مشترک مؤول تا. اشترک فيه معانی، چې شریک شوی په دې کې معنی او اسام یا اسام. ما تفصیل د معنی او څه مراد دی؟ هغه څوک چې وجودي خارجي نه لري، وجودي ذهني. مثال ویو. او اسام نه مراد څوک دي؟ څوک چې وجودي خارجي لري. نو اشترک فيه معان او اسام سره خاص بار شو، دای کې اشتراک د معنی او د اسام دیونی وي. او لا علی سبیل الانتظام، دا شمول چې دا اشتراک معنی او یا اسامی او دا اشتراک یادوم، دا په طریقې د انتظام او شمول سره نه وي، بلکې په طریقې د بدلیت سره دې سره د څوک بار شو؟ عام دی بار شو. امون پرون ویلو د شمول دې ته ویل کېږي چې لفظ معنی کلی ته شامل وي، او معنی کلی خپل افراد ته به یک بار شاملېږي، ټول ته یو ځل. او بدلیت چې هغه کې ډېرې آسام یا معنی احتمال یو پکې شامل ہوتا نہیں، بلکہ صحیح پکې صرف احتمال ہی ہوتا.
نو که شاملېږي نو په هغه ډېرو کې به یو ته شاملېږي. درې معنی دي، یو ته شاملي باقي دوو ته نه وي. که دویم ته اول او دریم ته نه وي، که دریم ته ولنو دوو ته نه وي. په شمول او په دلیل کې دغه فرق دی. په شمول کې چې څومره افراد وي ټول ته به یو ځل شامل وي، او بدلیت کې صرف احتمال د ډېرو وي، شامل پکې یو ته وي. بهرحال دا تعریف وشو. هلته په تعریف باندې اعتراض دی. شرک تاویل والمشترک وهو مشترک فيه ماند. اول اعتراض دار چې دا بیان چې شروع دی دا د اقسام بیان شروع دی په اعتبار د وضع سره، او وضع د لفظ وي به الفاظ دیگر دلته د الفاظ بیان کول پکارو، ځکه د وضع تقسیم شروع دی نو بیان هم د چا کول پکارو الفاظو. او ته خو تعریف د مشترک دی، مشترک کې مشترک خو معنیونه ده. مشترک چاته هغه معنی چاہیے کې شرکت شوی. سوال پوه شو. دویم اعتراض مو کې دویم اعتراض دی والمشترک معنی ده او مشترک فيه مان کې به معنی رااله. نو معنی بداسي شي مشترک هغه معنی ته ویل کیږي چې شرکت شوی په دغه معنی کې د معنیو، نو په معنی کې د معنیو شرکت کیږي او غلط شو. لفظ کې د معنیو شرکت کیږي. دوه اعتراض شو. دوړو په شریک یو جواب دی چې والمشترک نه مراد مشترک فيه دی، هغه لفظ چې هغه کې شرکت شوی. مشترک فيه تی مراد نه به فاعل حذف دی. حاشیه کې له وجه ذکر کړي والمشترک فيه که مراد دی نو فيه ولی حذف کړي. او جواب دار چې مشترک عالم جوړ شوی د مشترک فيه لپاره. اوس لغوي معنی مکه چې معنی ته مراد ده، بلکې دلته څوک مراد دی؟ اصطلاحي معنی مراد ده. او اصطلاحي معنی د مشترک نه هغه لفظ مراد دی کوم چې اشتراک شوی، یعنی مشترک فيه. نو چې مشترک فيه مراد شول لفظ شول. دا اعتراض نشي کولای چې دا خو تقسیم د الفاظو شروع دی او تا په کې معنی راويستله. خیرم ده کنه. او دا اعتراض ختم شلو چې معنی کې اشتراک د معنی راغلی نه، هغه لفظ چې اشتراک پکې د معنی راغلی. خبره معنی پوه شو. بل مشهور اعتراض حاشیه کې کړي او موږ له بځه فزه مخه اعتراضی کا. او دا ورل پر غزه کې اعتراض مخه اعتراضی چې د معرف کم لفظ وی لفظ دا په معرف کې ذکر وي. دا ورل مخه ته دا اعتراض راځي. دلته وګورئ والمشترک وهو مشترک. مشترک معرف دی، معرف تعریفی کیږي، محدود دی. او هو مشترک دا د دې جنا وهو نه معرف شروع کیږي، حد شروع کیږي، تعریف. نو قانون دا دی چې مشترک با معرف په معرف کې رمات کیږي نه ښه. خلق دا سم وایي معرف په معرف کې نه رمات کیږي. دلته وګورئ معرف په مشترک دی کې اشتراک پروت دی. مشترک مشتق دی کنه، هر مشتق کې مبدا پرته نه څه کې پروت دی؟ اشتراک. او اشتراک ماضی ده، ماضی مشتق را دی کوم څوک پروت دی؟ اشتراک. نو ګورئ معرف کې مشترک دی او معرف کې مشترک دی. دلته معرف چې دی رمات شو بچا کې، معرف کې محدود ماخوذ شو په حد کې. د دې خلک مختلف تعبیرونه کوي. خبره معنی پوه شو. او دې ته دور ویلې کېږي. دې کې ولې نقصان دی؟ نقصان په ځکه چې دور په کې لازم راځي. هغه داسې تاسو ګورئ مشترک چاته وي وهو ما دا چاته ویلې کېږي، یعنی اشتراک هغه چاته ویلې کېږي. اشتراک چې اشتراک پکې راغلی. دلته وګورئ مخکې اشتراک او دلته به هم څه شو چې اوس دلته تر ورسېدلی هغه لفظ ته ویلې کېږي اشتراک پکې راغلی. ته به بیا ودرېږي څوک چې تعریف کې هغه ته به ووایي د دې اشتراک راته به تعریف وکړه. هغه به شروع شي وهو مشترک. ته وته به اشتراک رااله به راته تعریف وکړه. پوه نه شولې به. او به الفاظ دیگر معرف چی کنه معرف دا موقوف فی بچا معنی معرب باندې. دا قانون دی که معرب موقوف فی لکه معرف ال بجندل کیږي چې خلک معرف بجني. نبی چې موږ معرف ترالو ول تبه اشتراک لفظ موجود دی. موجود دی کنه دی. موږ به موږ دغه او دا اشتراک په مشترک کې پروت دی. دا به په مشترک معنی موقوف شو. نو مشترک چې معرف هغه او مشترک معنی موقوف معرف باندې. او معرف چې د خبره به اوري معرف چې دا بچا موقوف وي معرف باندې. او معرف موقوف په خپل اجزا باندې. په نه شوې د خبره معنی معرف موقوف وي او معرف موقوف وي
نو معرف موقوف دے مشترک و مشترک فیہ معان او اسام لا علی سبیل الانتظام باندې او به معرف پدې کې په مشترک معنی موقوف دے برحال مشترک موقوف شو پورا معرف باندې او به پورا معرف چې موقوف شو په مشترک معنی دسیدا کنه او مشترک واپس ته کې اشتراک پروت دی به مشترک موقوف شو دې ته ویل کېږي دور ښه خودم راځي چې دور مزمر دی الف په ام وقوف آپ بم وقوف ادا او باب جم وقوف ادا او جو واپس پچا شو امانی شنو کله چې ام وقوف ای بابا اب موقوف ای په جان جم وقوف پچای امانی نو مشترک موقوف شو په مکمل معرب باندې مکمل معرب موقوف دی په اشتراک باندې او اشتراک موقوف واپس پچا دی مشترک باندې دغه ته دور وای کنه خو دور مزمر وته وای چې منځ کې واسطه راغلی نه پیږي بهرحال دا ټیک نه ده دا بار مختلف الفاظ سره ویل خلک کتابونه کې وتا سګوري مختلف الفاظ سره تعبیرونه کیږي نو جواب به چې مولوی سي په خبره باندې پوه شو دا بر لزه به راضي کا جواب دا ده چې دور ال لازميږي چې یو شی موقوف په بل باندې یعنی ا موقوف په بابانی او به موقوف په اباندي او د یو جهاد نه عدل ته دوړ د یو جهاد نه دي موقوف بدل دي هغه څنګه مشترک اصطلاحی مراد دے معرف کی جہت بدل شغا کم څوک مراد دے اصطلاحی مشترک چا مشترک فيه دے او وهو مشترک کی اشتراک نہ مراد اشتراک لغوی دے شرکت تے مراد دے مطلق شرکت جہت بدل شو کنا یو کی مشترک اصطلاحی بل کی لغوی مراد دے یعنی یو کی هغه مشترک مراد دے چې د درې اجزا پکې وي اشتراک هغه لفظ ته ویل کېږي اشتراک د معنی او د اسامو پکې وي لا سبیل الانتظام دې دغه مراد دی او بلکې مطلق شرکت مراد دی جهاد بدل شو بهرحال په خبره پوه شوې نور پکې څه نشته هو والمشترك وهو مشترك فيه معان دا چاته ویل کېږي چې اشتراک راغلی بده کې د معنی او اسام یا د اسامو معنی او اسامو کې تقسیم د محدود ته اشاره وکړه نو موږ ویلو تعریف به کو یو دویم بچ کو تقسیم به کو نه دلته تقسیم ته اشاره وکړه تاسو له متوجي شئ مشترک په دوه قسمه معنی دي یو مشترک بین المعانی ده او یو مشترک بین الاسام ده مشترک بین المعانی چاته وي هغه لفظ ته چاغه کې شرکت د معنی وراغلی شرکت د معنی معنا داسي چې د کوم شي نه چې په ذهن کې موجود دی او خارج کې نه دی موجود نغیو شرکت پکې راغلی معنی ناغه مراد دی لکه مثال په تور مې نحل چې نحل سیراب تم ویلې کېږي سیراب کول خړو بول ودا او تند تم ویلې کېږي او تند او خړو بول د دواړه موجودات خارجیو نه دي کا موجودات ذهنیو نه دي یعنی کوم شي چې په ذهن کې موجود پوه نه شلبي یو یقرو قرئ جمع قرم چې کوم دی دا لفظ مشترک بین المعانی دیکھا ولی طور او حیث تو یو دوار د قبیلی د معنیونه دي او کله مشترک بین الاسام وی مشترک بین الاسام معنا یو لفظ په داسې شی نه کې مشترک وی چې خارج کې موجود وي لکه عین چې عین دا لفظ مشترک دی چینه ترمنځ چینه خارج کې موجود دی کني ګټنا خارج کې موجود دی او شمس خارج کې موجود دی ذهب خارج کې موجود دی مشترک په څو قسمه شو مشترک بین المعانی یعنی موجودات ذهنیه او ترمنځ مشترک وي او مشترک بین الاسام یعنی موجودات خارجیه او ترمنځ مشترک وي په نه شولې بي او به د معنی او اسام جمع راغلي همرات تن ما فوق الواحد دیکھا کدوو کې شرکت مشترک دي لکه قروض وګورئ دو شین کې مشترک دي طهر او حیض او دغه شان دغه ته مولا ته وګورئ مولا ته موثق او موثق کې مشترک دي دا غدي چې خارج کې موجود دي دو کې مشترک شو کنه برحال ما فوق الواحد ته مراد دي تاسو په دې خبره پوه شئ چې محدود او معرب په څو قسمه شو مشترک په دوه قسمه معنی کم مشترک بین المعانی مشترک بین الاسام نو دو باسه وشو بلکې درې وشو کا تعریف هم وشو تقسیم هم وشو ورسره مثالونه هم وشو درې باسه پوره شو کنه بدلته وی دراز دا بم کو ز قدم را بار بار دي شي ذکر کړي ټیم هډیر ده کنه
لکشن مشکل اعتراض توجه وکوي. اعتراض دا دی چې کله په تعریفاتو کې او راشي او دا منع دی ښه او په تعریف کې راوړل منع دي. اعتراض پوه شولې په تعریفاتو کې او راوړل منع دي. ولی ما خپل د اعتراض جواب چې وکړو په دې اعتراض باندې صحیح پوه شو یعنی په اعتراض نه پیو. تاسو واورئ دا او تعریفاتو کې خلک راوړي دا په دوه صورتونو کې او راوړل کیږي. یو پر او راوړل منع دی یو پر او راوړل منع نه دی. نو معترض مطلق دا خبر وکړه چې منع دی دا خبره ټیک نه ده. بس جواب یې دا دی چې هر وخت کې منع دی ځین وخت کې منع دی او ځین وخت کې نه دی منع. بس دا جواب شو خو پورا کار به ونه شو کنه. تاسو لغه کې دی به خدا بخیره کې به ویو. نو صاحب او چې په تعریف کې راوړل کیږي په حد کې یو صورت کې راوړل منع دی یو صورت کې راوړل جایز دی. کله منع دی او کله جایز دی. کله چې په او سره تقسیم د حد کې دلو دا به منع او سره تنویع او تقسیم بیانېږي کنه یا بداسي یا بداسي. نو کله تقسیم او تنویع په کې د حد کې دلو د معرف کې دلو تعریف کې دلو دا به څه منوي. او کچري تقسیم تنویع په کې د معرف او د حد نه بلکې د محدود کې دلو نه دا به جایز وي. کچري او سره تقسیم د حد کې دلو ناجایز وي او که تقسیم سره د محدود کې دلو جایز وي. نو څه ویلو او کله جایز وی راوړل په تعریف کې او کله جایز نه وي. نو کله به جایز وي کله چې تعریف تقسیم په کې د حد محدود کیږي کله به ناجایز وي کله چې کې تقسیم د حد کیږي. اوس به موږ څنګه پیژنو؟ اوس غټ سوالدار موږ ته څنګه پته لګي دلته تقسیم د حد کیږي نو منع دی دلته تقسیم د محدود کیږي نو جایز دی. موږ ته څه پته لګي؟ سوال پوه شئ نو هغه جواب داري مولوی صاحب کچري په دې تعریف کې حد کې یو داسې لفظ چې ما قبل د او ته هم شامل دي ما بعد ته هم شامل دي په دې وخت کې به تقسیم د محدود وي دا به جایز وي. لکه مثال یو سړی د جسم تعریف کې جسم چاته وي ما يترکب من جوهرین او اکثر. جسم چاته وي ما هغه چاته يترکب من جوهرین چې دو جوهرونه مرکب وي او اکثر یا د زیتونه. دلته په تعریف کې ما يترکب لفظ راغلی او ترکیب دوه چې جوړي هغه تم ترکیب وي دو جوهرونه او اکثرونه چې جوړي هغه تم وي. نو لفظ ترکیب راغلی تعریف کې او دا او نه ما قبل جوهرین دی هغه تم شامل دي او ما بعد او اکثر هغه تم شامل نه پیږي. چې کله په تعریف کې دا الفاظ داسې الفاظ چې هغه ما قبل او ما بعد او دوړو ته شامل دي په دې وخت کې به تعریف تقسیم د چا کیږي محدود بکیږي او دا به جایز وي. لکه دلته دقه شان کار شوی دی خدا بخیره کې وي. او که چېرې لفظ داسې چې یو ته شامل دي بل ته نشم یعنی مثال به تور باندې د او نه ما قبل ته شامل دي د او نه ما بعد ته نه شامل دي نو په دې وخت کې به تعریف تقسیم چې دا به د حد کې دا بنا جایز وي. لکه مثال به تور څوک د جسم تعریف وکي هجی ما يترکب من جوهرین او ما له ابعاد ثلاثه. برو ګورئ جسم چاته وي چې مرکب وي د جوهرینو نه یا هغه چاته وي له ابعاد ثلاثه چې غیر بر ابعاد ثلاثه وي طول عرض او مقي ورلا. دلته وسوګر ما يترکب لفظ فکر راغله ما قبل یو ته شامل لما يترکب جوهرین ته هم له ابعاد ثلاثه ته نه دي ځکه نو مفرد د بارم غیر مرکب د بارم مبادی ثلاثه وي. خبره پوه نه شولې نه دی وخت به تقسیم د چا کیږي حد بکی او دا باندې جایز وي. بهرحال او په تعریف کې راوړل کله جایز دی او کله ناجایز دی. کله جایز دی چې کله تقسیم د محدود کوي کله ناجایز دی کله تقسیم د حد کوي. پیژنې به موږ څنګه کې چې په تعریف کې داسې الفاظو چې هغه دواړو ته شاملو د او نه ما قبل او ما بعد دواړو ته په دې وخت کې به تقسیم د محدود کیږي جایز وي او که دواړو ته نو شامل تقسیم به د حد کیږي او ناجایز وي. دلته موږ اعتراض دلته نه چاو دی ولې راوړی اعتراض یې کړو کنه جواب اداري مولوی صاحب دا هغه او دی چې تقسیم د محدود کوي او چې کله تقسیم د محدود کیږي نو به جایز وي. څنګه تقسیم د محدود کې دلته لفظ اشتراک راغلی دی
اشتراک مانیو کې مرাজি چې ما قبل او ده اسامو کې مرাজি چې ما بعد داو ده یا د لفظ ورو ته شامل ده پوه نه شولې به نو ځکه مونږ ویل چې معانین او اسامین کې تقسیم د محدود ته اشاره ده خبره معنی پوه شولې بهرحال مخکې راځي لا على سبيل الانتظام وحكمه التوقف فيه بشرط التأمل حکم د مشترک سره حکم ادارې موږ په مشترک لفظ کې توقف کوو خو توقف به د چانه کوو د یو معین معنی د عقیده ساتلونه د معین معنی عقیده بنه ساتو چلکه قرو لفظ قران کې راغلی دی موږ حناف وې هیڅ ته مراد دی شوافی وې تور ته مراد دی نو موږ احناف بداسه نه کوو چې عقیده په هیڅ جوړو عقیده بمدانی عمل په اعتبار سره به موږ دا وایو چې لکه هیڅ مراد دی شوافی به وې عمل په اعتبار سره څوک مراد دی تور مراد دی یعنی ځوان په دور کې ځوان چې لکه تاسو معلومه را ځوان باره کې موږ څه وایو ځوان چې دا قابل لاستدلال وي واجب العمل وي عقیده ساتل بلازمه دلته به موږ عقیده د معین معنی نه ساتو ها عمل به په معین معنی کوو پوه نه شولې به دا څه وایي وحکمه التوقف فيه توقف بکو فيه بدی مشترک کی څنګه توقف کو ان اعتقاد معنی معین من المعانی من با توقف کو د عقیده ساتلو د یو معین معنی د معنیونه د مولا یعقوب لیکلی کنه نور کوم د عبارت رئیسله خو به شرط التامل په شرط د تعامل سره تعامل بکو دیر بارا تعامل بکو د سره بارا دیر بارا نه چې معنی معین معنی عقیده څنګه راشي بلکې تعامل بر دې د بارا کو چې په معنیو کې په یو معین معنی عمل راجح شي کا ليترجح دیر بارا چې راجح شي د پاره د عمل بعض وجوه د پاره د عقیده نه بلکې د پاره د عمل لکه لفظ د قرو کې منګه احناف تعامل وکړلو د عمل د پاره د عقیده د پاره نه تعامل هم په صيغه کې وکړو تعامل هم په سیاق او سباق کې وکړلو قياس هم وکړلو نو په ټول کې موږ ته دا خودل چلته هیڅ مراد ده ځکه صيغه د ثلاثتون راغلي او ثلاثه دا په طهر معنی صحیح نه پټ کیږي بچا پټ کیږي هیڅ معنی پرونه مل خبره کړي یا دغه شان قرو جمع راغلی دا څنګه دی ثلاثه قرو او جمع څو درې کنه نام په ثلاثه او قرو دا په یو بل معنی صحیح پټ کیږي او بیا غدریو هیڅ مراد کېدل چې باقي معنی صحیح راځي همدغه شان قرو چې دا قرا دې معنی دا جاری کېدل او جمع کېدل دواړه خارجي دلو تم ویل کېږي انتقال تا جمع کېدل تم ویل کېږي دواړه معنی کې استعمالېږي او هیڅ کې دواړه موجود دي اینه جمع کېږي منتقل کېږي موتور کې غسر جمع کېږي بهرحال موږ په دغه کې تعامل وکړو ها نو حکم ادارې چې موږ به توقف بدینه کو چې معین معنی باندې باقاعده نه ساتو تعامل په شرط دي چې تعامل وکاو دې لپاره چې د عمل لپاره بعضی وجوه دا راجح شي بس ته سو خبرې کې بیان شولې اجزاء څلور تعریف تقسیم او به اور بس مثالونه او اخیره کې حکم بل تر بڑی